بسم الله الرحمن الرحیم. فصل العطف بالحروف. نن سبق کې دای د عطف بالحرف تعریف کوي او هغه نه پس ته دای دوی قاعده بیانوي چې ضمیر متصل باندې وو عطف چې کوي نو سرنګ قاعده دو دا رنګ ضمیر مجرور باندې چې کله عطف کوي هغه د پر څه قاعده دو او دا په دای تعریف بیانوي چې العطف بالحروف تابع ينسب الیه. د عطف بالحرف د تعریف کوي چې د عطف بالحرف هغه تابع ده چې د تکیم د ته نسبت شوی د هغه شی چې کوم شی نسبت د مطبوطه شوی خو دغه دواړه چې کوم دي دا په دغه نسبت سره مقصود وي. لکه د خپل مثال پیش کوي چې کام زیدون و عمرو. دلته کې زید چې کوم ده هغه موصوف علیه ده او د امر چې کوم ده هغه موصوف ده، یعنی زید مطبوع ده، امر تابع ده. د امر چې کوم ده دا داسې عطف بالحرف ته چې د تکیم نسبت په د تشوي هغه شي نسبت چې هغه نسبت زید تشوي. لکه کام زید و عمرو کې زید ته نسبت د قیام شو ده، نو لہذا دغه نسبت چې زید تکیم شو ده دا به امر ته شوي، نو د قیام ول نسبت په امر ته شوي. خو دغه دواړه دغه نسبت د قیام ول چې کیم ده دا به مقصودی وي په د کلام کې، یعنی په دغه خبره کې کام زیدون عمرو کې دا به مقصود نه وي چې مو مقصد دا و چې زید ودرېدل، زید وی لوړ ده یا زید داسې کوي، بلکې مقصود بداوي چې حکم لګوي دغه زید او امر دواړه په دغه حکم کې هغه شریک وي او مقصود بوي. خدای به وي چې دغه عطف بالحرف ته عطف نسق، یعنی عطف نسق هوي ته ویل شي. هغه وجه دای بیانې چې نسق هغه په عربي زبان کې برابرۍ ته ویل شي، خو دا چونکې دغه تابع او مطبوع یا موصوف علیه او موصوف دواړه په اعراب کې برابر وي، دی وجه ته عطف نسق ویل شي. هغه نه پسته و شرط هو سره دا یو شرط بیانې چې د کوم تعریف مې چې وکړم چې تابع هغه یعنی عطف بالحرف هغه تابع ده چې د ته نسبت شوی دی هغه شی چې د کوم شي نسبت مطبوطه شوی، خو دواړه په دغه نسبت سره مقصود وي. خو په دې شرط شرع، یعنی دا د تعریف حصہ دو په دې شرط سره چې د دغه تابع او د مطبوع په مانس کې، یعنی د موصوف او د موصوف علیه په مانس کې د حروف عطف او نه یو عطف ارغلوي. بیا دا یی وسياتي ذکرها فی القسم الثالث، یعنی دغه بیان چې حروف عطف سودی کیم دي هغه په قسم ثالث کې نه حروف بحث کې مجال تبینو چې حروف عطف سودی او کیم دي. یعنی خلاصه دغه سبق دا شو چې د عطف بالحرف تعریف پکې کوي او بیا هغه ته عطف النسق ویل شي، هغه مجوجه بیان کړه. نو تعریف دا شال چې د عطف بالحرف د داسې تابع ده چې د کیم شي دته به نسبت کیږي د هغه شي چې کوم شي نسبت هغه مقبل مطبوطه شوی، خو په دغه نسبت سره به دوی دواړه هغه مقصود هوي. او په دې شرط سره چې دوی په مانس کې یعنی د مطبوع د تابع په مانس کې یا د موصوف علیه او د موصوف په مانس کې حروف عطف او نه یو عطف هغه موجود وي. لکه مثال کے طور پر کام زیدون و عمرو مثال می پیش کړ، دلته امر هغه تابع ده چې ته نسبت شوی د هغه شی چې کوم شي نسبت هغه زید ته شو ده. لکه زید ته د قیام نسبت شو، دغه قیام نسبت په امر ته شوی، خو په دغه مثال کې یعنی په دې کلام کې به دواړه مقصودی هوي چې دغه قیام نسبت لکه څنګه مو مقصود ده چې خبر درکون چې زید وی لوړ ده، نو غرنګ امر هم مقصود ده چې زید او امر دواړه وی لوړ دي. هغه نه پس تاسو ته ویل چې دا یو قاعده بیانوي. قاعده دا دو اوله قاعده دا بیانوي چې کله ضمیر مرفوع متصل روشي نو په هغه باندې چې ته کله بعد کې د اسم ظاهر عطف کوي نو دا واجب دی چې د ضمیر متصل بو په ضمیر منفصل سره تاکید اره. لکه مثال کے طور پر ضربت انا و زیدن، ولته کې ضربت کې تو ضمیر هغه مرفوع متصل ده او د زیدن ولا میجا په تو ضمیر باندې عطف کو، نو په دې صورت کې د تو ضمیر په ضمیر منفصل سره یعنی په لفظ انا سره تاکید اړل هغه واجب دي. کچیرته په دغه صورت کې یعنی چې کله ضمیر مرفوع متصل وي په هغه باندې ته د اسم ظاهر عطف کوي او تاکید رو نره، نو په دغه صورت کې د عطف هغه جایز نه ده. اوس جایز ویل نه ده هغه وجه دادو چې ضمیر مرفوع متصل د کلمې جزوي
او بعد کې اسم ظاهر هغه مستقله کلمه وي نو ته چې کله د اسم ظاهر عطف په ضمیر متصل باندې کوي نو گویا چې د کلمې مستقله هغه عطف ته د کلمې په جز باندې کوي او دا ناجایز دي دې وجه نه چې کله به میجه د ضمیر مرفوع متصل تاکید ورو په ضمیر مرفوع منفصل سره نو په دې صورت کې بیا چې کله د اسم ظاهر عطف پوکوي نو تاکید په وجه باندې گویا چې د جمله عطف بیا مستقل جمله عطف مستقل جمله بندرسي به دا صورت جایز ده خو کچیرته الا اذا فصل سره دا خبره کوي چې کچیرته داسې صورت جوړ شال چې ضمیر مرفوع متصل و خو د اغه سره په مانس کې د اسم ظاهر عطف چې پوکوي د ضمیر متصل او د اسم ظاهر په مانس کې فاصله راغلی و په اسم سره او په لفظ سره نو د اسم او د لفظ سره په مانس کې چې فاصله راغلی وي نو دا به قائم مقام د تاکید وي نو دغه په صورت کې چې کله فاصله موجوده د اسم ظاهر او د ضمیر متصل په مانس کې نو دلته بیا عطف اغا جایز ده لکه ضربت اليوم وزید نو په دې صورت کې د زید عطف په ضمیر متصل تو ضمیر باندې چې کوي په مانس کې الیوم فاصله راغلی اگر چې تاکید دلته نه وي خو دلته د فاصله دا به قائم مقام دی تاکید وي نو په دې صورت کې بیا هغه عطف جایز ده نو دویمه دا قاعده بیان کړله چې کله ضمیر مرفوع متصل باندې عطف کوي د اسم ظاهر نو دا واجب دی چې ضمیر مرفوع متصل بو په ضمیر مرفوع منفصل سره هغه تاکید لري نو په دې صورت کې به عطف جایز وي یا بل قاعده سره د دویم جزء سره بیان کړ چې کچیرته د ضمیر مرفوع متصل او د اسم ظاهر په مانس کې فاصله راغلی و نو دې فاصله په وجه باندې هبو دا قائم مقام د تاکید وي نو بیا عطف جایز ده خودی دلته ویل چې ضمیر مرفوع متصل بوي یعنی کچیرته ضمیر هغه منصوب و متصل و نو په دې صورت کې بغیر د تاکید نه پاغه باندې عطف د جمله په ضمیر باندې جایز ده لکه ضربتک وزیدن متوایل او زید می وایل نو دلته ضربتک وزیدن کې د زید عطف تا په کاف ضمیر باندې او چونکه دلته ضمیر منصوب متصل ده نو دیس کې بغیر د تاکید نه دلته عطف اغا جایز ده د غرنګ د مجرور په صورت کې بغیر د تاکید نه عطف جایز ده مررت بکا و بزید نو د زید اسم ظاهر په بکا حرف باندې چې اغا مجرور د با حرف جر دی وجنه دلته عطف جایز ده بغیر د تاکید نه او د غرنګ الته دوول چې دویلی و ضمیر مرفوع وي لہذا ضمیر منصوب او ضمیر مجرور کې دا د دې قاعده نه مستثنا دي یعنی بغیر د تاکید نه عطف جایز ده او بیا پس اول چې متصل بوي او کچرته ضمیر مرفوع خو منفصل و نو د اغه بغیر د تاکید نه عطف جایز ده لکه انا وزید ذاهبان په دې صورت کې انا وزید دا په خپل منځ کې موصوف متفعل دي د زید اسم ظاهر په لفظ انا ضمیر باندې عطف شوه دا به مبتدا دي ذاهبان خبر جوړې دي په دې صورت کې نو قاعده داسې شوله کله ضمیر مرفوع متصل باندې د اسم ظاهر عطف کوي نو دا واجب دی چې ضمیر مرفوع متصل بو په لفظ ضمیر مرفوع منفصل سره تاکید لري لکه ضربت انا وزیدن کې لفظ انا تاکید د پورا اړه ده یا د غرنګ دویم جزء دا شال چې ضمیر مرفوع متصل باندې چې کله د اسم ظاهر عطف کوي او په مانس کې تاکید کنه ورغله هو چې فاصله غلوي نو بیا دا عطف جایز ده لکه ضربت اليوم وزید بل د قاعده بینوي چې اذا عطف على الضمير المجرور يجب اعاده حرف الجر ان چې کله په ضمیر مجرور باندې تکله د اسم ظاهر عطف کوي نو دا واجب دی چې په دغه ضمیر باندې بو ته اعاده د حرف جر یعنی اسم ظاهر چې کله ته عطف وکوي نو اسم ظاهر باندې او په ضمیر باندې دوی باندې بو حرف جر هغه موجود وي هو کچرته د اسم ظاهر په ضمیر باندې ته عطف کوي او په اسم ظاهر باندې حرف جر نه داخلوي نو دې ټیم کې د عطف هغه ناجایز ده نو مثال کے طور پر مررت بکا و بزیدن دلته زید اسم ظاهر عطف تا په بکا کې کاف ضمیر باندې هو بزیدن باندې ها حرف جر اعاده شته ده کچرته د مثال شي چې مررت بکا و زیدن یا و زیدن چې کوم بیا اعراب کوم څه جوړیږي اب یای نو په دې صورت کې په زید باندې چې اعاده ده با حرف جر نوي نو دغه صورت کې به بیا دغه عطف هغه جایز نوي هغه وجه دادو
چې دلته د بکا کې چې با حرف جر او کاف ضمیر مجرور ده دوی په منځ کې شدت اتصال د وجنه دا په منزله د کلمه واحده وي یعنی دا یو کلمه ده نو چې اوس ته د زید اسم ظاهر د کلمې مستقلی عطف کوي په کاف حرف جر کې بکا کې نو گویا چې د مستقلی کلمې عطف د کلمې په جز باندې رسی او دا ناجایز ده